سپریم کورټ پاکستان کې ابل ورځي یو فیصله شوی و د پاکستان چې کوم لوی علما دي هغه مرا غفتلی ورلا وکیلانو پاغه کې او د سپریم کورټ پاکستان په عدالت کې 3 رکنی بنچ قائم شو د مبارک ثانی په نوم باندې یو کس دغه په باره کې فیصله ورولې شو. دا مبارک ثانی څوک دی؟ دویم نمبر دا چې دا سیچل شوی دی دا جیل ته ولې تلو او دا فیصله ولې وشوله په دې باندې ځان پوهه کدا یو تفسیر دی تفسیری صغیر په نوم باندې تفسیری صغیر. دا تفسیری صغیر د چا دی؟ دا د غلام احمد قادیانی چې کمزوی دی مرزا بشیر الدین محمود په نوم باندې. مرزا بشیر الدین محمود درځي قادیانی زوی دی کوم چې نبوت داوا کړي ولا هغه زوی دی او دا مرزا بشیر الدین محمود او دا د خپل پلار خلیفہ دی دا ردی دویم خلیفہ دی دویم امام دی یو قادیانی دی دویم دا مرزا بشیر الدین محمود دی. دا تفسیر اغلی کړي تفسیر صغیر. په دې تفسیر کبیر کې د قران کریم ترجمه مختصر تشریح کړي دا او دا ترجمه چې کړي دا نو بنیادی تور باندې د دې ترجمه نقصان دا دی چې د ختم نبوت سره چې متعلق کم آیاتونه دي هغه خپل تشریح وکړه او د دې تفسیر صغیر په نتیجه کې هغه خپل پلار ته پیغمبر وایو. دا احمدی مسلمانان چې ورته وینن په بار دنیا کې ډیر دی دلته ډیر زیات دي. دا تفسیر صغیر دا مسلسل چاپ کېدو نو 1974 کې باقاعده فیصله راغله. سوچ کوئ تاسو چې دی خپل مذهبي لټریچر نشي چاپ کولای خپل تفاسیر نشي چاپ کولای د حدیثو کتابونه نشي چاپ کولای د دعوت تبلیغ کتابونه نشي چاپ کولای نه چاله تبلیغ کولای شي. لیکن 1974 نواله د 2016 پورې سوچ کوه څومره ټایم دی 74 26 سال دغه شو او 16 سال پسې دا شو دا 42 سال تقریبا وشول 42 سال پورې دغه تفسیر ټیک ټاک چلیږي. نو په 2016 کې داسې وشوله 2016 کې 2016 د پنجاب حکومت راولګېدو او هغوی په دې باندې پابندي ولګوله. 2016 کې په دې باندې پنجاب حکومت پابندي لګوله چې دا خو غلط کار دی دا خو پاین کې لیکل شوي دي چې دا به موږ نه چاپ کوو دی به خپل مذهبي لټریچر نه چاپ کوي او دی را لګېدلي تفسیر هغه چاپ کړی دی یو مسلسل چاپ کوي دا ورته ویلي چا دي د دې سرپرستی څوک کوي دا 240 کاله ورته چا وي چې تاسو چاپ کوئ دا همدې پاکستان کې خلک ناست دی که نه د پنجاب حکومت په دې باندې پابندي ولګوله. د دې نه وروستو بیا داسې وشوله چې لاهور هائی کورټ کې 2016 نه واله 2019 کې بیا 2019 لاهور هائی کورټ د 5 مارچ 2019 کې هلته یو جج شجاعت علی خان په نوم باندې هغه دا فیصله بیا وکړله د لاهور هائی کورټ نه باقاعده دا فیصله وشوله چې په دې تفسیر باندې پابندي ولګېدله دا بین شو. نو پنجاب حکومت په 2016 کې بین کو او دا غي توثیق بیا د 2019 په فیصله کې د لاهور هائی کورټ نه راغی چې دا بین دی دا به څوک نه چاپ کوي دا به څوک چاره نه ورکوي. 2019 په 5 مارچ باندې فیصله وشوله. تاسو سوچ کوئ د پاکستان په دې جرلو کې قادیانیان څومره مضبوط دي موږ داسې خاموش نه په 5 مارچ 2019 باندې لاهور هائی کورټ فیصله وکړله او سبا نه بل سبا په 7 مارچ باندې 2 ورځې پس چناب نگر کې هم د قادیانیانو دی راغون شو دی وی چې پاکستان لاهور هائی کورټ څخه فیصله د پنجاب د حکومت به څه فیصله او دا موږ نه منو اجوته کې نوک پر رک دینا چورته ویلېږي چې دا فیصله اړو د 74 فیصله مونږ منله د 2016 او د 2019 بلکې 2 ورځې مخکې کومه فیصله چې وشوله هغه دا ونه منلې او لګیا دي دا مبارک ثانی چې کم کس دی نو دا مبارک ثانی دا ردی مبلغ دی دا دی وسره نور کسان دي او دی راولګېدل او کل کر د چناب نگر نو د ربینا او د خپل مذهبي مرکزونو راغوي راولګېدل او دا تفسیر صغیر چې کم دی دای باقاعده دا په پلی سٹور کې باقاعده شته. پلی سٹور کې کسړې ګوري دا پلی سٹور کې دی اپلیکیشن دی مستقل دربانه دي دغه شان د خلکو موبایل ته اړول شروع کړل په ګوګل باندې دی په پلی سٹور باندې دی او دی چاپ کړل دغه شان په دې یونیورسيټو کې په کالجونو کې خپل ملګر لور کول په دې طریقه باندې هغه خلک لګیا دي او خپل دعوت چلی ادمره زورور خلک دی. منګ وای دا د 1974 نواله تر د 2019 پورې څومره حکومتونه راغلي دي چا په پابندي ونه لګوله او پلانې وزیر اعظم د سي قابل سړی دی او پلانې وزیر اعلی قابل سړی دی او پلانې جج قابل سړی دی او پلانې جرنیل او پلانې نو کوم دي قابلان خلک په دې خلکو باندې خدا په دې 50 کال کې چا د دې مړی ته پړې وانه چو د دې پلاس کې خود د دې زنجیر چاوانه چو نه پخپه کې چا بیړې واچوله او د فیصلې نه 2 ورځې پس هغه لګیا دي او دی
د خپل دعوت او تبلیغ کار کوي. دا پاکستان آئین دا خلک نه مني. مذهبي طور خبره خو جدا ده او د پاکستان آئین هم نه منو. لہذا د دې خلاف خلک لاړل عدالتونو ته او ویل چې دی خو د پاکستان دستور نه مني. نو په سیشن کورټ کې هغوی راولګېدل او ایف آی آر پکې وکړو. دا ایف آی آر 2019 2020 2021 حتی 2022 کې دا ایف آی آر وشو. 2022 کې دا ایف آی آر وشو. 2019 کې کیس راغلی دی. دلته خو چې معمولی غونې سړی داسې پټاخۍ چېرته وډځوي که نه نو هغه بیا لاک اپ شاته او 2 ورځې پس په جیل کې او هغه سزا شوی. د 19 نوامبر د 22 پورې دا په دې 100 کاله کې ایف آی آر په دې باندې وشو. د هغې نه پس هغه جیل ته لاړو. 2022 کې جیل ته لاړو او جیل ته چې کله لاړو تقریبا 11 میاشتې جیل د تېره کړی دی. 11 میاشتې بیا چې کوم دا اوسنی جج راغلی جسټس پایز عیسی نو د په دې کې بیا فیصله کړې. بنیادي طور باندې بس خبره ختموم او راغونډو مې کوم چې اوس نوې مسله دغه دا ده چې د پکې فیصله وکړله او هغه فیصله چې کله وشوله او دته په دې فیصله کې ضمانت میلاو شو راووتو. نو باغې باندې خلک قارو. فیصله چې کله په دې کې وشوله نو فیصله خو راغله چې بالکل قادیانیان دا غیر مسلم اقلیت دی. خود چې کومه فیصله تفصیلي فیصله کومه د جسټس پایز عیسی رالاله نو پاغي کې یو څو پیراګرافونه داسې وو چې هغه متنازع وو. متنازع مطلب دا چې د هغه فیصلو د خود سپریم کورټ پاکستان فیصله وا په دې کې بعضې عبارتونه داسې وو چې د هغه عبارتونو نه یو قسم د قادیانیانو ته سپورټ میلاوي. د خلک په دې نه پوهېدل. یعنی فیصله وشوله وی چې بالکل غلط کار یې کړی دی. ضمانت یې ورله ورکو. خلکو ته خدا سے خبره شو کړله چې موږ ډېر ټیک کار وکړو. موږ د آئین پاکستان مطابق فیصله وکړله. خو پټ داسې و چې په ګوړه کې موږ له زار راکړل او دې قادیانو ته یو قسم تحفظ میلاو شو. لکه یو په هغې کې دا خبره ده چې پاکستان کې خو اقلیت چې کوم دي نو هغوی خو ټیک ټاک خپل مذهب باندې عمل کولی شي. خپل مذهبي لټریچر ځان لکه به طور مثال عیسایان دي نو ځان له بایبل چاپ کولی شي او هغه خو بالکل په هغې باندې عمل هم کولی شي. داسې قسمه ابهامات په دې فیصله کې وو. ابهامات. نو وفاقي حکومت راولګېدو په دې کې د نظرثانۍ درخواست وکړو. نظرثاني درخواست به وکړو چې موږ دا کومه فیصله د پایز عیسی صاحب ده نو په دې زموږ ابزرویشنز دي زموږ تحفظات دي. دا فیصله صحیح نه ده. د دې فیصلې نظرثاني پکار ده. دې ریویو پکار ده چې علما او سکالران او وکیلان راجمع شي او په دې فیصله کې کوم متنازع عبارتونه دي نو چې دا عبارتونه دا ته حذف کړلی شي. او په دې فیصله کې پټیشنر محترم سراج الحق صاحب وو. دا کوم نوجوانان چې دا روزانه په سوشل میډیا باندې مذاق اړوي خپل ایمان باندې ویریږي. دا غزوان دی اگر چې موږ د دیر خلکو هغه ریجیکټ کړی دی او دا د سیاسي خبر نه کوم دا زه کومه دا غزوان دی چې په دې فیصله کې سراج الحق صاحب ته ورته اچوران را نمونه وي. دا لاړو په دا پکې پټیشنر شو او دې فایز عیسی ته ویلو په وخت کې امیر جماعت ویل زه په دې کې پټیشنر جوړېږم فریق پکې جوړېږم. په دې مبارک ثاني باندې زما اعتراض دی. دا د اسلام د ختم نبوت په عقیده باندې ډاکه غورځولې ده. داسې خلک په محاذ باندې زمونږ دپاره جنګېږي. اما ورته کم کم القابات وایو د چا د مینې په وجه باندې. دا پکې پټیشنر و. بیا چې کله دا د چونکې جماعت هغه بل امیر راغی نیمور رحمان صاحب راغی نو هغه پکې بیا خط ولېږو چاره زمونږ هم په دې سړي تحفظات دي. اخر داسې وشول یوازې نه یم چې دا یوازې نیمور رحمان صاحب کړي او یا یوازې سراج الحق صاحب و. خو دا خو د وفاقي حکومت په دې باندې باقاعده ریویو اخیستې وه. خو دې پکې به طور پټیشنر لاړل او هغه 13 ورځ باندې بیا داسې وشوله چې چیف جسټس اف پاکستان پایز عیسی صاحب ویل چې بالکل موږ په دې کې نظرثاني کوو. نو هغه یو کار یې وکړو دا یې موږ منو د پایز عیسی صاحب چې د پاکستان څومره مذهبي جماعتونو مشران دي لکه د جمعیت علماء اسلام چې کوم مشر دی مولانا فضل الرحمن صاحب راووښتو. د جمعیت علماء پاکستان د بریلیانو کوم مشر دی دا صاحبزاده ابوالخیر هغه راووښتو. محمد زبیر د هغې سره د شیعګانو چې کوم مشر دی سید جواد علي نقوي هغې راووښتو. او کوم چې زمونږ د پاکستان کوم مفتی اعظم دی مولانا تقی عثماني صاحب هغه خو لا په ترکي کې په زوم باندې هغه په میټینګ کې شریک شو. او زمونږ د ټولو استاد د تفهیم القرآن چې کوم شیخ الحدیث دی مولانا ډاکټر عطاء الرحمن صاحب هغه هم پکې راووښتو. او د پټیشنر په تور باندې چونکې پټیشنر نیمور رحمان صاحب او سراج الحق صاحب لګولیو نو هغه ته ویل چې تاسو راشئ حاضر شئ. نو هغه چونکې په بلوچستان کې نو هغه ډاکټر فرید پراچه صاحب راولېږو د ځان په ځای نماینده او په عدالت کې بحث وشو. او د بحث نه وروستو باقاعده هغه عدالت په دې باندې پوه شو چې زمونږ دا فیصلې غلطې وي. دا متنازع عبارتونه په دې کې لګېدلي وو. نو هغه ورته ویل چې بالکل موږ فیصله وکړله او دا عبارتونه موږ به لرې کړو او دا عبارتونه غلط شوي دي. الحمدلله کومه فیصله چې په 74 کې شوې هغه فیصله بیا هغه نافذ شوله. دا د اول ورځې د سپریم کورټ د دې چې کومه فیصله شوې د هغې روداد ما تاسو ته بیان کو چې علما کرام ګورئ دا زمونږ د نظریاتي سرحداتو محافظین دي. ګورئ
ابل ز په کالج کې ما تاسو کو ملتا سو پتر پروسی چل شوی دی په سپریم کورټ پاکستان کې اچا ته پته نه وا مغه فیسبوک غازیان چې بس په یو پسې کنځلی وکړو بل پسې کنځلی وکړو بل پسې کنځلی وکړو زستا سره ته پوس کوم د اجابات خلکو دا وزګارو داخله چې سپریم کورټ ته راتللو دا 3 کال او 4 کال 15 کال هغه د فیصله فالو اپ کو ما ته خبرم نه یو هغه خلک زما استاد عقیده تحفظ د پاره لګیا دي د عدالتونو چکرې وਹੀ لګ هوش وګوره مکوې په دې علماو پسې په دې دینی خلکو پسې داسې بکواس مکوې فل قبر ځان لمه خرابوي فل اخرت ځان لمه خرابوي تباہ برباد بشي ګوره زما دي نوې نسل ته دا ګوره پیغام دی چې مکوې دا کم خلک دا کم علما کرام کم مذهبي خلک دا ستاسو د نظریاتي او دارنګ د عقیدو د سرحدات او د محافظین دي زما سره پر جنگيږي او ما تا کم کار کو او زه ټول ته خراج تحسین پیش کوم دا علما کرام او دا کریډټ ټول علما کرام لمنګ ورکو دا یو خاص جماعت لمنګ نه ورکو وکیلانم په دې کې باقي د ناس وکیلان دوی ته موږ دا کریډټ ورکو څومره مذهبي جماعتونو خلک راغلي دي یا وفاقي حکومت په څومره کردار راکړ د موږ ټول ته آفرین وایو چې ردی د فیصله تعقیب وکړو او الحمدلله پایځي ساسه فیصله وکړه